موږ په امن باندې کار کوو ځکه چې زمونږ مین مقصد اهم مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې موږ امن راولو، امن په وړو کې راولو، دوی ته د برداشت طریقې وښو، دوی ته د یو بل سره شیرینګ طریقې وښو، مینه به څنګه د یو بل سره په ناسته پاسته کوو. او اکثر خبره دا چې زموږ ماشومان چې کوم دي ته صرف د خپل د مذهب باره کې پته را او د غټ اختر او د وړوکي اختر باره کې ورته پته را، دوی ته دا نه ده پته چې کرسمس چوټي خو راته میلاویږي، خو دونه ورته پته چې دا ولې. مین مقصد دا دی چې موږ مختلف مذاهب والا تهوارونه چې کوم دي هغه دلته موږ پورټری کړي دي او هغې کې موږ ښیو چې په داسې تهوارونو کې که هغه مذهب د هر یو مذهب چې کوم دی د هغوی کوم یو تهوار دی هغې کې هغوی کوم قسم جامې اچوي، هغوی کوم قسم خوراک هغه کوي. داسې خو زمونږ په دین کې دي چې ته د غټه غوښه د اختر وکړې نو که ستا ګاونډ کې څوک غیر مسلم کس وي ته هغه هم دا غوښه ورکولی شي. نو دا یو یکجهتي دپاره مونږ کوو، امن دپاره کوو، ځکه چې د وړو په ذهن کې ډېر عجیبه عجیبه خبرې راځي. اصلي خبره ده چې موږ ټول د بابا آدم اولاد یو، موږ الله انسانان پیدا کړي، دا وروسته مذاهب پکې رالل، خلک و پکې تفرقات پیدا کړه، الله تعالی څوک سپین پیدا کړي دي، څوک یې تور پیدا کړي دي، خو انسان خو انسان دی که نه. انسانیت پکار دی چې د هر یو په زړه کې وي. او چې تاسو وګورئ یو مذهب هم دا خبره نه کي چې ته لاړ شه چا ګریوان ته لاس واچوه یا ته ووله یا ورسره جګړه وکړه، هر یو هغې خو موږ خو به ظاهره ده موږ به دا خبر پھیلاوو چې امن، یکجهتي، مینه او بیا په خپل ایمان پوخ. موږ دا خبره ټیکسټ بک بورډ والو سره کړې وه چې موږ دا امن یو کتابچه چې کومه ده موږ غواړو، موږ الریډي هغه کتابچې باندې کار کوو، بلکې کافي حده پورې موږ مکمل کړی دی او هغې کې موږ ډېر ښه خبرې چې کوم دي د خپل دین سره ریلیټډ ورکړي دي، باقاعده پروف سره مو ورکړي دي چې دا امن چې کوم دی نو دا به موږ څنګه راولو، د انټرفیث هارمني به موږ څنګه راولو. نو خبرې ورسره کړي دي خو لا اوسه پورې موږ ته څه داسې څه پوزیټیو جواب نه دی راغلی.